2005 کې چې کله زمونږه اختلاف راغی پیرانو صاحبانو سره، په هغه وخت کې یو پیر و چې هغه خپل کتاب لیکلی هو، کتاب کې ناکرده ناکاره خبرې لیکلې وې، هدایت السالکین. په هغه کې هغه داسې خبرې لیکلې وې چې کما د دوی عقیده ده. پیران خو هوښیار دي، د ټولو پیرانو عقیده همغه ده. هر پیر عقیده د وحدت الوجود ده، اوتار والا عقیده. لکه څنګه د فرعون د قوم عقیده وا چې الله را کوز شوی دی، فرعون کې ننوتی دی، یا به وی چې الله را کوز شوی دی مر کې ننوتی دی، حلول یې کړی دی پکې. یا الله چې دی بعضې بزرګانو کې دننه وي وما فی جبتي الا الله، ځکه وی وی دا د اوتار عقیده یې وه. دقایق او حقایق خلکو اورېدلي وې چې دا څنګه انسان تېر شوی. اوس دغه پاکه هستي د یو نام نهاد مفتي، د یو کم اصل بې عزته مفتي په خوله باندې چې هغه را پاڅېږي، زه وایم چې دغسې مفتي چې د دې پاک هستۍ دا نوم قدرې اخلي که نه، او بې اودسه یې لعنت دي په دې مفتي باندې، اودس دې وکړي بیا دې نوم واخلي. پاتې لا دا چې دا را پاڅي او هغې مبارکو ته د کفر او د شرک نسبت کوي، یا څه جماعات نور نو معززو د هغې مبارکو حقانیت د هغې د مریدانو نه فهم کوي. که مو کتلی نه دی، صحبت ته یې ورغلي نه یې، د هغې ونې د میوې هغه د ډک پته د میوې نه لګېږي. زه به لږ تکلیفه خپلو هغو سالکانو ته ورکړم صف کې خلفاو ته نه، بلکې لنډې چې کوم د صفیې سلسلې سره تعلق لري او موږ سره مریدۍ کې د هر شیخ مریدان دي او صرف سلسلې صفیې کې داخل دي، لږ هغه د عبرت دپاره په دې مجلس کې پاڅېږي. چې کوم صفیان دي هغه پاڅېږي، کم چې موږ سره سلسله عالیه صفیه کې نه دي داخل، هغې دې لږ د عبرت په نظر باندې وګوري چې کم صفیان زړونه دي سر نه د خپو پورې دا په شریعت برابر دي که نه دي، واپس کښېنئ. دا اثر د چا دی؟ مشرانو تاسو زامن لرئ، تاسو نوسي لرئ، تاسو خپل کنټرول کې خلک لرئ، جوړ کړئ په شریعت یو برابر. تاسو پاڅېږئ پاڅېږئ، داسې وګوره دې خلکو ته، دا هم صفي دی. تاسو کې به هم زامن او نوسین د چا وي، دربارونو مشایخو سره به متعلق وي، جوړ کړئ په دې ښایست باندې یو ماشوم جوړ کړئ. تاسې دا آسان کار دی چې په دې دور کې داسې ماشوم په شریعت برابرېږي. زما چیلنج دی، بیا چیلنج دی، بیا چیلنج دی چې نر شئ زمونږ د صفیانو او دا اخونزاده پیر ارچی خراسانی پیر سیف الرحمن رحمت الله علیه مبارک په ذات کې و د شریعت مخالف جرح پیدا کوي، داسې ځای پیدا کوي. افوا پسې مه ځئ.